دا وخت د پی ټی آی کارکنان د پی ټی آی سپورټران دوه خبرې کوي چې عمران خان به کله رها کیږي، بل آیا عمران خان ته به خپل سیټونه واپس ملو شي کنه. د حوالې سره اهم اپډیټس دي، مکمل تفصيلات د سره شریکوم. ځکه اوس په پی ټی آی کې هم دوه ګروپونه جوړ دي. یو ګروپ وایي چې ډومبه به بچیت کو، هغه نه پس بیا د عمران خان رهایی وکړو او بیا هغه نه پس په سیټونو باندې کیس واچو چې کوم سیټونه موږ ناغشتل شوی دي. بل ګروپ وایي نه چې اول به خپل سیټونه واپس اخلو، عمران خان به رها شو، هغه نه پس بیا بچیت کو نورو پارټیانو سره. جی نو دا دوه ګروپونه هم په پی ټی آی کې جوړ دي. عمران خان رهایی د لپاره وکیلان الریډي اکټیو شوي دي. د عمران خان درې کیسونو کې تاسو الریډي پتر درو کیسونو کې سزا غله ملو شوې ده. یو عدت نکاح کیس، یو توشاخانه کیس او یو سایفر کیس کې په دې درو کیسونو کې عمران خان د تقریبا 32 سال سزا چې کم دی خاطلې ده. جی دینه علاوه عمران خان چې کم د عمران خان وکیلانو چې کم اپیلونه جمع کړي د دغه عمران خان د ضمانت د لپاره، نو هغه اپیلونه چې کم دیغه هم واپس شوي دي. په هغې باندې هم اعتراضات لګېدلي د عدالت د طرف او هغه اپیلونه ولا واپس کړي دي. نو د عمران خان وکیلان وایي چې د عمران خان رهایی تقریبا میاشت و نیمه میاشت کې به وشي. که چېرې ځکه موږ به اوس دوباره اپیلونه جوړو او بیا په دې باندې به بیا ټرایلز چلی، نو میاشت و نیمه پکې کم از کم لګي چې ډېر تیز سره دا کیسونه را ټرایلز وشي، نو یو نیمه میاشت یا یو میاشت په پکې لګي. ځکه د عمران خان چې کم وکیلانو چې کم اپیلونه دایر کړي و هغه ولا عدالت واپس کړي دي. هغې باندې اعتراضات لګولي دي چې په دې اعتراض په وجه باندې دا موږ واپس کړو. بل 190 میلیون پاوند کیس چې کوم دی هغه کې د عمران خان په 26 فروری باندې هم ټرایلز دی او د عمران خان وکیلان وایي چې په دغه کیس کې به هم د عمران خان ضمانت ان شاء الله منظور شي په 190 میلیون پاوند کې. بیا به هم دغه درې کیسونه پاتې شي چې دې کې به د عمران خان وکیلان لړاویږي او عمران خان ته به رهایی ورکوي. اوس عمران خان ته به خپل سیټونه واپس ملو شي کنه، په دې باندې به لږ ډیټیل سره ډسکشن وکړو. ځکه د فارم 45 مطابق عمران خان الریډي الیکشن ګټلی دی. فارم 45 مطابق د عمران خان 180 سیټونه دی د نیشنل اسمبلی، او اوس فارم 45 مطابق عمران خان په غټ مارجن باندې الیکشن ګټلی دی. خو د عمران خان وکیلان په فارم 45 ټریبونل ته وړي، ځکه د فارم 45 عمران خان سره د عمران خان امیدوارانو سره چې کم فارم 45 ته، نو هغې مطابق فارم 47 نه دی جوړ. فارم 47 کې د نون لیگ یا د آزاد امیدوار یا د پیپل پارټۍ امیدوار ګټلی ده او فارم 45 کې د پی ټی آی امیدوار ګټلی ده. نو اوس په د عمران خان وکیلان دغه فارم 45 چې کوم دی دا به ټریبونل ته وړي، په دې فارمونو به دا ټول فارمونه به هلته جمع کیږي، په دې به سنوی کیږي. خو د کمال خبره پکې دا ده چې د پوره پنجاب دپاره صرف دوه ججز تعینات شوي دي چې د پوره پنجاب څومره هم حلقې دي د هغې ټولو فارم 45 فیصله به هغه دوه ججز کوي. نو ستاسو خپله سوچ وکئ چې عمران خان ته به د خپلو سیټونو څو میاشتې پس میلو شي، ځکه د هرې حلقې خپل فارم 45 وي. اوس په پنجاب کې څومره حلقې دي او داسې هم اورم چې د هر بوت د هرې کمرې، لکه موږ تاسو ګورئ نه الیکشن پر وخت سکولونو کې بیلې بیلې کمرې وي، نو هغې کې د هرې کمرې بیل بیل فارم 45 وي. نو ستاسو خپله سوچ وکئ چې د دې د څومره ډېر د پوره پنجاب به څومره ډېر فارم 45 وي او هغې دپاره صرف دوه ججز تعینات شوي دي. دوه ججز به په هغه فارم 45 باندې فیصله کوي. نو ستاسو خپله سوچ وکئ چې دا به څو میاشتو کې په دغه فارم 45 باندې فیصله کیږي. بل پی ټی آی د بیټ نښې واپس اخیستلو دپاره انټرا پارټي الیکشن تیاری شروع کړې ده. ډېر ژر به د الیکشن شیډول هم جاری کوي چې الیکشن وشي د انټرا پارټي، نو پی ټی آی ته به د بیټ نښه واپس ملو شي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.